ګرانو کتونکو سلامونه. علب خان شیرپوه یم. ننني ویلاګ کې به خبرې اترې کوم په ایس فروشۍ، په سودخورۍ او ورسره په قبضه مافیا. زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې د آیس کاروبار یو عام کاروبار ګرځېدلی دی. کلي په کلي، کوڅه په کوڅه، محله په محله آیس خرڅېږي. ورسره ځای په ځای د منشیاتو هسپتالونه دومره ډیر شو، دومره ډیر چې مخکې به څنګه د پروټو دا ګاډۍ ولاړې وي داسې اوس هم ولاړې دي چې څنګه دغه عام کاروبار دا بازار کې دی دغه شانتې ځای په ځای د منشیاتو هسپتال. دا هسپتالونه ولې زیات شو؟ نشهیي خلک زیات شو، نو بیا د هغې علاج معالجه کېږي. نو چې څنګه د انسانانو دا نور پرایوټ نجي هسپتالونه جوړ شو، نو دغه شانتې د منشیاتو هسپتالونه هم جوړ شو. اوس سرکار دې لپاره خو هسپتال جوړوي نه. په 400 کې یو هسپتال جوړ دی او هغې کې زیاتر اکثریت چې کم دی زموږ د ضلع انتظامي د بې حسۍ په وجه باندې د پېښور مریضان پکې پراته دي. د 400 مریض هغې کې ډېر کم دی. نو ګرانو کتونکو دې وخت کې ډي پي او 400 مسعود احمد بنګش په ایماندارۍ په کار زیار یې دومره هم شک نشه کولی. ډېر مخلص د خپلې ډیوټۍ سره، ډېر ایس فروش ذله پرېښې ده. خو د ډېرو دلته کې اوس ډیل روان دی او ډیل یې له چا سره روان دی؟ لاندې ډیسپیانو سره او سیچوګانو سره. ځای په ځای لوکلې سیچوګان لګېدلې دي، هغوی د پارنسونې کې چړیا ده. نو ډي پي او صاحب ډېر ښه اقدامات وکړل. د هغې خلکو اف آی آر یې وکړې چې دا په تاریخ کې داسې اف آی آر یې نه شوي او ټول ټال یې 4 میاشتې وشوې چې موږ د عرفان الله خان ذکر کوو، موږ د سهیل خالد خان ذکر کوو. خو دې ډي پي او صاحب تاریخي اف آی آر یې وکړې. او دغه خبرم چې په پولیس چیک، خو دلته کې د پولیسو والا غوا لنګه شوې ده. په دې باندې دې وخت کې په دې خیبر پښتونخوا کې امن جرګه خیبر پښتونخوا کمال شاه باچا کار کوي. کمال شاه باچا هغه انسان دی چې سخاکوټ کې کله اغواکاري زیاته شوله، ریاست ناکامه شو، زموږ د علاقو نه به یې کس وتښتول ته به یې کېنو بته به یې غوښتله، داسې د ملکنډ نه، داسې د شیرګړ نه، مردان نه، دا هر ځای نه بس خاکوټ یې ګړو. پټکي یې وو، ځان سره ټیم جوړ کړو، د سخاکوټ شعوري خلک ورسرې شو او صفایه یې وکړله. دا د پښتونخوا په تاریخ کې یو لوی تاریخ دی چې په دې ریاست او پولیس ناکامه شو. ریاست او پولیس نه ناکامه کیږي، خو هغوی پکې میلو وي لکه څنګه چې موږ به د کچې ډاکوان والو. د کچې ډاکوانو سره عمده ادارې میلو دي، حکومت ورسره میلو دي، پولیس ورسره میلو دي. خو چې کله پکې په خپله په کوی کې پروزي نو لږ راویښ شي چې زموږ یې پولیسو وجل او دی ووجل او هغه یې وجل. نو دغه شانتې اوس ایس فروش چې ده، نو دې سره کلو پولیس ملګرتیا شته، اینب پې خاموشي ده، د اکسایز پې خاموشي ده، نارکاټکس والا پې خاموشي ده، او ورځ تر ورځه دا کاروبار زیاتیږي. نو امن جرګه خیبر پښتونخوا مشر کمال شاه باچا په ستمبر کې په تنګي کې یوه لویه جلسه رابللې ده، د هغې دپاره تیاری روانې کړي دي او دا پریس ریلیز یې جاري کړی دی چې اینب، نارکاټکس والا او د 400 پولیس ته په دې کې رول ادا کړي. ګینې بیا به موږ ډانګي په لاس قانون په لاسو کې اخلو او د دغې کورونو مخې ته به احتجاجونه کوو، خو څه قسمه نقصان وشو نو ذمهوار به یې دغه ادارې وي. دې وخت کې د ډیسپیانو په دفترو کې ډیل روان دی، په تفتیش کې ډیل روان دی، په اف آی آرو کې ډیل روان دی، په 400 کې ایسیچوګانو سره ډیل روان دی. ډي پي او سره خپل کار کوي، خو لاندې طبقه چې کومه ده په یو کس کار نه کېږي، په یو کس کار نه کېږي. ګرانو کتونکو څنګه چې د کمال شاه باچا د زړه زور زیات دی، نه وله څوک تنخوا ورکوي، نه د چا نه د رشوت طلب کوي. هغه یو خبره کوي چې جون ډېر تیر شو
پاتې دی. نو راځه چې هغه کار وکړو په کوم کې چې ریاست او ادارې ملوث دي، بوخت دي پکې، ککړې دي پکې، د هغې خلاف مواز پورته کړو. نو نن په دې وخت کې خیبر پښتونخوا کې امن جرګه کمال شاه باچا او د هغه ټیم چې کوم دی نو هغه لګیا دي، هغه کار کوي. دې وخت کې ډېر زر ده چې ډي پي او 400 ته میلو شي د هغه ډیسپیانو نومونه ورته کېږدي باقاعده په ثبوتونو سره چې دې ځینو کې ډیل وکړو او لکونه روپۍ واغستې او چې کوم ورله ډیل کوي هغه هم کروڑپتیان شو. یو کس لاړه ډي اس پي سره کېناسته چېرې جي د لیست نه دا نوم وباسه، دا دونه پیسې واله او جعلي لیسټونه پیدا کړي دي، نو هغه له پکې 20 زره ورکړي، د سرکار نه تنخوا نه لیکن آرامخوره، او دلته کې پکې دی چې کوم دی نو 80 زره والي. نو اوس جعلي لیسټونه په دې شمالي اشنغر کې په دې علاقه کې پولیس سره په شب قدر کې او په هغې باندې دغه پولیس ډیل کوي. ډي پي او صاحب ته مې وایم چې دا په دې ویډیو په دې ویم دا ما تاسو ته پرسنل کې ویل شو، خو په ویډیو برملا په دې ویم چې دې وخت کې تفتیش کې ښه ډیل روان دی، ښه پوره دونه ډیل شو پکې چې FIR نه او د فایلونو نه پاڼې غیبې شوې، د خلکو ځکه ضمانتونه شو. دلته کې په تنګي شب قدر کې ډیل روان دی، آیس پروشو خلاف پرچې نه کېږي، لیسټونه جعلي جوړ کړي دي او په دغه کې ایجنسۍ او ډېر کسان ناست دي. نو کمال شاه باچا په دې کې به راځي او ډېر زر ده چې هغه به په دې کې کار کوي. ګرانو کتونکو تاسو کار خیر کې ځان له آخرت ښه کوئ، وایئ چې موږ خدمت وکړو، په صحیح معنو کې وکړو، د آیس پروشو سودخورو قبضه مافیو د کرپټ افسرانو خلاف جهاد وکړو. نو راځئ د امن جرګې او د کمال شاه باچا ملاتړ جوړ شي، راځئ دا موقع ده، شک هم پرې نشئ کولی چې چا سره به کیني میلو به شي ډیل به وکړي خرڅ به شي، نه پکې سیاست شته نه ووټ شته نه نوټ شته، هرې پارټۍ والا راتلی شي د امن جرګې ملګرتیا کولی شي، خو دا د سیاست دپاره دا پلیټفارم نشي استعمالولی. دلته کې دې وخت کې حاجي عبادت خان ضلعي صدر دی او هغه ته درس حواله شوي دي چې دې وخت کې هغه به ډېر زر ده چې د تنګي د پولیسو خلاف په تنګي کې احتجاج کوي، د هغه هم دا کال دی، په شب قدر کې هم کوي. دغه شانتې په 400 کې دې وخت کې رحم باچا چې کوم دی نو ډېر زر ده چې د هغه اناونسمنټ وشي، داسې هغه سره د نور ټیم تحصیل صدارت لپاره تنګي صدارت لپاره هم کسان کتلی کېږي او د شب قدر د صدارت لپاره هم کسان کتلی کېږي ټیم. نو دې کې تاسو ملګرتیا وکړئ، دې سره سره زمونږ پشکلاوي قامي جرګه هم ډېر ښه کار کوي، د ښه کار ملګرتیا وکړئ، راپاسئ. خو تاسو وایئ چې دا پولیس دا ریاست دا به وکړي، نو دې وخت کې چې 169 لیست جوړ شو په پښتونخوا کې هغوی سره د حکومت د طرف نه ډیل روان دی. دلته کې د پولیسو د NF او د نارکاټکس چې کوم دی په دې باندې خاموشي ده. او بیا وایم چې په تاریخ کې په لومبني ځل په 400 کې داسې FIR ډي پي او صاحب وکړي، خو دا صرف د ډي پي او صاحب په دغه کې د دې کریډټ کله هم دغه پولیسو ته نه دي په دې چې دغه پولیس والا اوس هم نښتي دي. لکه زه به یو ساده خبره وکړم، په 400 کې بعضې ټرفک اخلکارانو دونه بدتمیزي او دونه بد رویه شروع کړې ده چې هغه د پولیس د ډي پي او صاحب هغه ساک ته د نقصان رسولو کوشش کوي. هسې بېسه سړی راګیرئ او څوک راګیرئ رشکو والا مړه غټو خلکو ته لاسونه واچوئ چې خلاف ورزي کوي، د سړک په منځ کې ګاډي ودرئ، د هغې مخه نشئ نیولی. نو ګرانو کتونکو راځئ د امن جرګې ملګرتیا وکړئ. کمال شاه باچا وایي چې کومه ادارې ذمهوار دی هغوی د خپل کار وکړي. او ګرانو کتونکو بیا وایم چې د اړه زور یې زیات دی، د ستاسو دپاره ستاسو د بچو دپاره اواز پورته کوي، هیڅ مقصد یې پکې نشته دی. امن جرګه د چا سره تعلق نه چې زه د SHO سره میلاو شم او زه د DSP سره میلاو شم او زه د DPO سره میلاو شم او زه د DIG سره میلاو شم، بغیر پیسې د آغاز پیان دي چونکې کار د دغه ادارو دی، امن جرګې ورسره کوي. زما د میلاوېدو د امن جرګې د کارکون دا یاد ساتئ چې امن جرګې ته څوک راځي نو دې کې بزدله سړی، بې غیرته سړی، ډرپوک سړی دا د امن جرګې ملګري نشي کېدی. ښه دا به کپن په سر ږدي
د دغه شانې خلکو سره به ډغره خوري، نو ځکه به د دوی د اموخت او د رویې چې کومه ده دا ټیک کېږي. دې وخت کې کوم ډیل روان دي، ثبوتونه راجمع کېږي، ډېر زر ده چې 400 هغه کالې بیړي یا پولیس هغه کاران چې دی کې ککړ دي